پیغمبر تیر شوی دی حضرت الیسع علیه السلام. هغه چې کله مړ کېده نو هغه د خپل نږدې ملګري ټول راغونډ کړل، ویې زه مرم. او هغه سړی د ځان په ځای خلیفه مقرر و چې کوم کې 3 صفتونه یو صفت دا چې ټوله شپه به عبادت کوي، دویم دا چې روزانه به روژه نیسي، او دریم دا چې غصه به نه کوي. که دا 3 صفتونه په چا کې وي ابه زه د خپل ځان په ځای باندې خلیفه مقرر کړم. هر چا سوچ کو چې دا خو ګران صفتونه دي، ځکه چې ټوله ورځ روژه نیسي روزانه، او ټوله شپه عبادت کوي، خوب پکې نه کوي، دروازې به خوب کوي، د شپې به نه کوي، او غصه به نه کوي. دا خو ګران کار دی. یو سړی پاسېد حضرت ذوالکفل، څوک یې نیک انسان دی او څوک یې پیغمبر دی، دی پاسېد وی حضرت دا صفتونه په ما کې شته. سبا بیا تپوس وکړو، وی هغه سړی د ځان په ځای خلیفه کوم چې دا 3 صفتونه پکې وي. دغه حضرت ذوالکفل پاسېد وی دا ما کې شته. په 3 مرضې بیا اعلان وکړو، وی یو کس داسې خلیفه کوم چې دا 3 صفتونه پکې وي. او په ټولو ملګرو کې دا حضرت ذوالکفل ډېر کمزوری و، د ټولو نه غریب انسان و. وی خوایا دا صفتونه در کې شته؟ وی او صاحب بلکل غصه هم نه راځي، غصه نه کوم بې ځایه. او دویم ټوله ورځ روژه به نیسم، او د شپې زما ټوله شپه تهجدي. وی ښه ته مې خلیفه کړې. د ځان په حضرت الیسع علیه السلام دا ذوالکفل خلیفه کړ. چې خلیفه شو اوس شیطان یې خرابوي، دوکه کوي. دې غریب به د غرمې 2-3 ګنټې خوب کوو، روژه به وه، او د شپې به د الله عبادت کوو. دا شیطان د غرمې چې څنګه حضرت ذوالکفل کوده شو، دروازې ورته وویله، د خوب یې وویسته، راپاڅېد. څوک یې؟ وی زه یو مظلوم انسان یم. ګوره شیطان خو د انسان په شکل راځي. زما نه کور او ځمکه او مال یو ظالم سړي نیولي دي، بچي مې نار دي وږي دي، او زمان د جامو درک نه لګي. تا له راغلی یم او ته د مسلمانانو خلیفه، ته مهرباني وکړه دغه ظالم پسې پولیسو لېږه، سوال جواب ورپسې وکړه، راویې غواړه، ماله ته خپل کور والا، بچي مې په بیابانو په ساره ناست دي، او ماله ته خپل مال والا وږي تږي یو. حضرت ذوالکفل ورته وایي چې لکه دا خو زما د خوب ټیم دی. خو دونه شیطان ورسره خبره اوږده کړه چې د خوب هغه ټیم یې پرې ختم کړ. دا خو زما د خوب ټیم ما خو دې ماله برباد کړ. خو داسې وکړه چې ماښام زما دربار لګي، نو ته مهرباني وکړه هغه سړي زه به درسره پولیس ولېږم، راشه نو حاضر به یم. ښه چې ماښام راشه، ماښام رانغی. سبا نه بیا چې کله حضرت ذوالکفل دغه ورځ خوب ونه کړ، د شپې خو تهجد کوي، خو یې وعده کړې چې خوب به نه کوم. سهار نه چې بیا غرمه شوه نو وده شو، دی دغه دی چې په غرمه، او دغه انتظار غریب وکړ چې دا سړی به راشي، دا مظلوم خو دې خور نه لري. سهار نه چې بیا څنګه وده شو، دی بیا راغی دروازې یې ولګوله. څوک دی؟ چې د هغه پروني مظلوم سړی وه، دروازه ورته بلوکېده، خدای بنده تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما انتظار وکړه، ته خو رانغلې، اوس دې بیا له خوبه وویستم. غوسه ورته نه شو، غوسه نه کوي، خو په نرمۍ ورته وایي وروره زه خو د خوبه بیا وویستمه، او تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما ډېر انتظار وکړ. وی ټیک ده، خو پرون زه ځکه رانغلمه چې ما هغه ته وایي چې زه بادشاه له ځم او تا غواړي، نو هغه وایي چې بادشاه له مې مه بوځه، او زه تا له مال هم در کوم او کور هم در کوم. وعده یې راسره ما وایي چې نه بس ټیک ده چې راکې کور هم او مال هم راکې. نو بیا ساجد دی چې بادشاه له دې بوځم. وایي صاحب ځکه مې پرون مازدیګر ماښام رانغلم. وایي چې سهار شو بیا انکار وکړ، وایي چې نه در کوم. نو چې زه خو غریب یم، بچي او ښځه مې په صحرا دي، در وغوي اوس بچي کړلي، او زه چې دی نو بې مال یم وږی یم، نو دا مهرباني وکړه ما سره پولیس والا ولېږه، او چې هغه سړی ظالم راولي چې زما کور هم دې ماله والې زما مال هم. حضرت ذوالکفل ورته وایي چې داسې وکړه ماښام راشي، پولیس به درسره ولېږم، سړی به راولي. دې ماښام بیا رانغی، هغې خوار ورته پوره انتظار وکړ، خوند یې ونه کړ. حضرت ذوالکفل چې سبا له په 3 ورځ باندې بیا غرمه شوه، نو خپل څوکیدار ته وایي دا ور بند کړه، او چې هېڅ څوک هم را پرې نه دی، ځکه چې پرون مې خوب د غرمې نه دی کړی، او بله ورځ مې خوب ونه کړ، او د شپې خو تهجد کوم، سترګې را باندې پټې دي، خوب راځي. نو چې هېڅ څوک هم را پرې دا دروازه هم بنده کړه، هغه بل ګېټ هم بند کړه، د کور دروازه هم بنده کړه، هغه بل ګېټ هم بند کړه، هغلته به ودرېږې چې څوک راځي چې ما ته را پرې نه دي. ښه دي شیطان اوس څوک بندولی شي، دې خو بندري نه رسولي ور دننه کېږي. راغی چې راغی د په 3 ورځ بیا دروازه وویل، چې دروازې وویله خو بیا پاسم، لکه څوک یې زه چې هغه مظلوم یم، هغه بل ورځنی مظلوم یم. بس حضرت ذوالکفل پېښ شو چې لکه ته څنګه راننوتې، چې پاسېده لاول په خپل څوکیدار راوغوښته، هلکه تا ته خو ما ویلي که نه چې دروازه بنده کوي، صاحب دروازه خو زما بنده ده، جنده تا ته ما نه یې واچوه، حضرت جنده ده، هغه جنده ده. بس دې پوه شو چې دا شیطان معلومېږي. دی نن 3 ورځ ده چې ما د خوبه وباسي، او د ده مقصد هم دا دی چې دروازې د خوبه مې وباسي، چې د شپې وده شم او تهجد رانه پاتې شي، یا دا روژه رانه پاتې شي. ورته وایي داسې کار دی چې مظلوم نه یې، الوایه یې څوک نن دې 3 ورځ ده. دې ورته څه وایي شیطان، وایي حضرت بس تا وګټله او ما بیله. وایي هغه څنګه؟ وایي د شیطان ومه. وایي ما وی یا خو به د غرمې د خوب نه وباسم، نو د شپې به وده شي، هغه هره کې هم کامیاب نه شم، ځکه بېګا دې م ښه عبادت کړی دی، او پرون دې م کړی دی، بل ورځ دې م کړی دی، او یا دا څوکیدار ته به در باندې غوسه وباسم، څوکیدار ته به غوسه شي، نو هغه ته دې م غوسه ونه کړه، او یا به دا روژه پرېږدم، نو هغه روژه دې م بنده نه کړه، تا وګټله او ما بیله. دومره په الف لام و حرامي دي دا شی.